اکثر خلک وی مونږ ته خوب نه راځي او وی د خوب دپاره مونږ د نشې ګولۍ استعمالو. ډېرو خلکو ما سره رابطې وکړې وایي چې قاري صاحب مونږ د اوده کېدو دپاره 3 4 5 6 ګولۍ خورو، د هغې نه بعد مونږ ته څه ناڅه خوب راشي که نه بیا هم زمونږ د خوب ګډوډ وي. او یقینا تاسو به هم ډېر اورېدلي، ډېر خلک به په دې مرض کې مبتلا هم یئ چې هغې ته د خوب مسله یي. ټوله ورځ به ستړي شي، ټوله ورځ به وګرځي راوګرځي، خو چې د شپې راشي خوب به نه ورځي. کم ټایم چې د آرام وي په هغې کې به خوب نه ورځي. او بېشکه قرآن کې الله رب العزت فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وایي دغه ورځ چې ده دا مونږ ستاسو د معاش دپاره پیدا کړې ده او شپه مونږ ستاسو دپاره د لباس، دا مونږ تاسو دپاره لباس ګرځولی ده، یعنې ستاسو ته هم د آرام ذریعه ګرځولی ده. نو شپه ده د خوب دپاره، د آرام دپاره، او دا خوب د الله رب العزت د طرف نه یو بهترین نعمت دی. خو بعضې خلک د دغې نعمت نه محروم دي. د ټولو نه مخکې انسان ته پکار دی چې داسې کار دی وکړي چې په هغې باندې د ته اطمینان حاصلیږي، یعنې د ګناه نه ځان بچ کول دي، د غلطو کارونو نه ځان بچ کول دي، د حرامو نه ځان بچ کول دي، او د حلالو طلب کول دي، د نیکۍ طلب کول دي. د دې خبرو باوجود چې ته حرام نه کې، ته ګناه نه کې، ته د نیکۍ طلب کې، د حلال رزق طلب کې، او تا ته بیا هم په خوب کې مسله د خوب نه درځي، نو انشاءالله زه به درته نن یو مختصره وظیفه ښیم د رسول الله مبارک نه ثابته وظیفه ده. دا ته وایه ماسخوتن چې کله وده کېږي نو ته بیا ګوره انشاءالله چې څومره د اطمینان او څومره د سکون نه ډک خوب به ته کې انشاءالله. نو ویډیو پوره وګورئ او په دغې عمل باندې ځان پوه کړئ. کوشش وکړئ د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کړئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت خالد رضی الله عنه، هغه ته هم دا مسله وه چې دا ګورئ داسې نه ده چې یاره یو څوک به حرام کوي یا به څوک ګناهونه کوي یا به څوک نور غلطې کوي نو هغه ته به خوب نه ورځي. بعضې ټایم نیک خلک هغې ته دا مسله راشي، دا یو مسله ده، نو هر چا ته راتلی شي، ضروري نه ده چې دا به صرف ګناهګار ته راځي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت خالد رضی الله عنه، هغه ته هم دا مسله و، د شپې به ورته خوب نه ورتلو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغو او ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې چې وده کېږم ما ته خوب نه راځي، اوړم روړم او ما ته د شپې خوب نه راځي، زه څه وکړم؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای خالد کله چې ته وده کېږي نو دا دعا وایه. کومه دعا وایه؟ دعا ډېره اسانه ده، زه یې تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې لیکمه، خو کوشش وکړئ دا زده کړئ. دا دعا ده اعوذ بکلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. صحیح شو جی؟ دا دعا ده. نو چې کله هم اوده کېږئ په سنت طریقې سره ځان برابر کوئ، مونځ اودس هر څه برابر کوئ او خپله بستره راشئ وڅنډئ راوڅنډئ 3 کرته د سنتو مطابق او په ښي اړخ باندې سملئ په صحیح طریقې سره، او دا دعا ووایئ 3 ځلې وایئ 7 ځلې وایئ یا 11 کرته وایئ چې څومره تاسو اسانه دا ووایئ. نو انشاءالله په دې سره به ستاسو بې خوبي بې ارامي دا به ختمه شي او یو د سکون او د راحت او د سکون نه ډک خوب به ستاسو چې دی دا نصیب شي انشاءالله. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوی یو وظیفه وه، یو عمل و چې صحابي ته یې وښودلو، نو ما تاسو ته در ورسولو. تاسو کوشش وکئ په خپل عمل کې هم راولئ او نورو ملګرو ته هم ور ورسوئ. کېدی شي ډېر خلک په دې کې مبتلا یي، ډېرو خلکو موږ سره رابطې وکړي، تاسو هم ډېر خلک داسې معلوم وي، نو دا شیر کوئ او نور خلکو ته یې ور ورسوئ انشاءالله چې هغې ته هم فایده ورسیږي او تاسو به الله رب العزت اجر درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.